ویو زمون علم د دې لپاره دی یو ای علم د تدریس لپاره کول او دویم د علم د دین د خدمت لپاره کول دې کې فرق دی یو فنون د کول دی د تدریس لپاره بس موږ زدکو زمونږ یو بلګر لوی اختر کې بستر او تړله مونږ ته سکای په بل دا خو سره طرز د کوي لوی اختر پورې سبق کې بسته نو لاړو نورستانه و بلاړو پیدا غځای پورې ډیرو پیدا سره صرف ترست کی زده کی او طرز دغه د اردو شرح ملاویږي د پښتو شرح ملاویږي علاوه لا دا وایو چې کیسټه ملاویږي خدای مازی د ماستان نه ځان لسه کوا اورا او وای او د بناتو تدریس ته بازار له خدای مازی د پردې نشاته شرحونی و وای ته کدو پانی دی واړولې نصر الباری نه استاد بخاری ویلا نو دو پانی واړولې اګه نو ورته جنکو طالباتو ته چټ راولې ګو استاد پانی دی دو واړولې نو په شرمونو به بیا شرمېږي دو پانی به بیا اړای نو دا د تدریس د پاره سبق وای او بس تقریرم ملاویږي او ارسه ملاویږي بس ټیک تا دا تدریس د پاره علم دی تدریس د پاره ما واستنه زوتوا بیا وایا 15 کتاب 3 کتاب او کیسټي ملاویږي دار مولا ټیپینګ ملاویږي هغه ما واستنه لکه کوا اورا او کلا دای چې لکه دو کتابه پسته پکې گی پی لکه ټیم دی پکې سي خالی کیا خراشه کتاو دیږي لکه کراچوال تدریسی کنه هغه چې دو کتابه وای نو بیا سټي وی لگا آرامي نو بیا دو کتابه پس آرامو کی هغه بیا هغه کی کتابو ګوري نو بیا ورپسې وای ټول خبره ختمه را بیا خو ډیره اسانه ده خدای مازه تر تخپل کمرې تال بیا زوته بیا بس داغه نه باندې ان شاء الله تعالی درځي او نه به طالب له ورځي دا تدریس د بار علم دی دا تدریس د بار دی څنګه په ګډي کې روان وي سړي سره خبره انا هی خبره رااله ته چوري کې زما کور تقریر دې مان کرا هغه وګورم بیا به ته تقریر ګوري سال نه ترکیب درځي نه عبارت باندې پويږي فقہی مسله باندې پويږي پتا د علم کلام اعتراض وشو ته به بیا سوې خپل ودی ویته نیولې لکه د کوستانیانو بیا به څه شکایتو دا ولې علم د تدریس د پاره غړل لري د دې وجه نه سوتول زمونږ د کتاب نه وتلی دي علم د دین د خدمت د پاره دی فنون د دین د خدمت د پاره دی دا فنون یادول دي پرې ځان پوهه کول دي طالب نه تاسو کا طالب العلم او نه هدا ته یاد ده خدای دې خیر وکړي سر ته یاد دي الله دې خیر وکړي په اصول فقہ کې دې یاد کړی دي الله دې خیر وکړي په منطق کې دې یاد کړی دي الله دې خیر وکړي په ادب کې دې کم متن یاد کړی دي الله دې خیر وکړي په فلسفه کې دې یاد کړی دي الله دې خیر وکړي ته دې شي طالب علم تما ته وای ته دې شي طالب یو فن تعالی نه درځي په یو فن نه پويږي تاسو په یاد باندې موږ له یو فن ناراضي غني فن مختصری فن کې دومره دي دا شرح ویل دا د فن کې د بصیرت پیدا کولو لپاره دي کافیو وای شرجامی وای دا فن کې د بصیرت پیدا کولو لپاره دي چې موږ پاغي کې بصیرت پیدا کو فن خو مختصر غونته کې شي په کار د چا خو موږ ته یاد وي موږ ته یاد وي دارنګ منطقي دا ځنې د بصیرت پیدا کولو لپاره یعنی منطق کو ټول په تیسرا منطق کې راځن نشوي دي تیسر المنطق ته کې تیسرا منطق ته پای کې راځم شوي دي مختصر کار دی هغه مونږ ته نه یاد عام نه یاد کم از کم دا فنون چې دي دا یادول غواړي دا اسلافو تجسړې وګوري نو حیران شي چې لکه دا څه بلاګانې وي شیخ القرآن رحم الله تعالی وګوره دا خپل شيوخ وګوره ته حیران بشي چې په کم فن وسره چا باز شروع کړي لکه غلی شي نه دي اما حضرت سے ابراہیم الله مولانا حسین علی نور الله مرقدو بللیانو سره مناظره و په علم غیب باندې
جسن کې ناستل بریلی ته نه تاسو کو چې ته مطلق غیب کې باس کوي کو غیب مطلق کې مطلق غیب کې باس کوي کې غیب مطلق کې نو مطلق کې شی مطلق خبر رااله حضرت سے بوتوي زنو کوم باس زنو کوم شاګردان ہوتے چې په خبره ده مناظره ده خلق ته اور ته خبره ده څه ده چې ما مناظره کوله د حق د ښکارا کولو لپاره او دا د چې کم تاسو کو چې د دې جوابونه ورکوما په دې کې حق پټیږي او ښکارا کیږي نه په دې عوام نه پويږي ما خو جواب متعاق کار شي د خو میچ کوي چې لکه میچ ته بس ته به وګټه یا به زه وګټم زه خو میچ لنی مراغله حضرت سے ته پاسه مولانا محمد امیر بندیالی سے رحم الله تعالی وسرو او ته حضرت سے استا تقوا په خپل ځای خو لکه مونږه د حق والا بدنامول نشو تزا مونږ به دا بحث وکړو دا باس په مونږ وکړو نو مولانا محمد امیر بندیالی سے بوتا کین است او غبا سغه وګټو هغه وګټو منطق باندې غي پویدل او فلسفه باندې غي پویدل زمونږه خدا سے کار دی چې الله دې رحم وکړي کتاب باندې او بس لکه پوی ګول نه کتاب څه خبره ده اردو شرح شته پښتو شرح شته نوټونه شته کیسټ شته وړاورنه ماستن نو آیا خبره ده لګون تکي لکه ځان تیارول غواړي او فکر کول غواړي نن سبا چې دا علمی دور دی کنزلی بادره دی دا سيزونه نه چلیږي سنجیده خبري چلیږي ټوس خبري چلیږي او د دور مطابق چې کمندنو داغي خبري چلیږي خبرو باندې خلق مولاتلی خبرو باندې مولاتلی خلق چې لکه دا خبره وکړه نو دا سور او بو کې دی د په حق د کبه باطل باندې داغه نه چې کمندنو دار سره پته لګي بهرحال دغه کتاب لکه د کتلو دی چې سړی چې کمندنو وګوري الحیدۃ والاعتذار لمن قال بخلق القرآن د مولانا عبدالعزیز کنانی رحمه الله تعالی دا مناظره دا چاپ شوی د ټوله هو به هو خپاټونه دی پکې لکه بشر چې سوی بیا د ټارن دی بیا د ټارن دی بیا د ټارن دی خو یو بل ته انتظار دی او هغه ټوله بالکل لیکلی دا څه ویډیو ټیپ نه کی لکه څنګه چې لیکلو والا ټیپ کړی دا نو ویډیو کې ټوله غداري دي کنه ټوله چې ستا ملګری خبره کوي هغه ته نه نیوي دی بل ته یې نیوي نو بیا چې نه چرستو ټیپ کوي نو هغه یو ته کټ کیو بل راو باسي اې ټوله غداري کوي په ویډیو غانو کې او په دې کې اس نه کېږي شکر دې چې د نبی علی سلام په وخت کې دا ټیپینګ دا سامانونه نو ګینه ټول دین به ډیلیټ شوی او ټول به ډیلیټ شوی او ټول به ابو جهل خپل ویډیو غانې چاپ کړو زمونږ غاړو به نه بیا دا شکر دې چې د نبی علی سلام په وخت کې دانو نو ټول دین محفوظ شوی دی ځکه علم بالقلم ار یو شی محفوظ شوی دی دی ویډیو غانو دی ټیپینګونو او دی ناننی اسباب چې کوم دي دی دین ضایع کا تباہ او بربادي بالکل دین ضایع شو د کله نه چې ټیپ کې سټ پیدا شوه دی دا غرض نه پس علم ضایع شوه علمونه ضایع شو د لوی لوی علماو بیانونه ضایع شو دا چې کله ټیپ نو د علماء دیوبند هر شی محفوظ دی د مولانا تنویر رحم الله تعالی خطبات 32 جلد دي 32 جلد خطبات دي او مواعظ ملفوظات هغه 33 جلد دي اسی چې خبري کړي دي شاګردانو ته هغه محفوظ دي نصیحتونه کړي دي هغه محفوظ دي او سر صلی ختم شو ارث ختم شو ناغه ډیره مزیدار طریقې سره محفوظ کړي دا او لیکلې دا چرته وګوري بیا ځان لا په انزال او تنزيل کې یو نقطه دې ته اشاره و دویم په انزال او په تنزيل کې دې ته اشاره ده انزال او تنزيل کې په انزال او په تنزيل کې چې قران کریم د انسان چې ده نو خپل عقل باغې باندې د خپل ژوند نشي سماوله عقل انساني
آج کمدنو کافی نه ده عقل انسانی آغا کافی نه ده چې انسان لجوان له امن ورکی قانون ورکی نو عقل انسانی دا هغه د پاره کافی نه ده نو د انسان وਹੀ ته ضرورت ته وਹੀ ته ضرورت ته نن سبا چې ده نو ملاحده چې دي ملحدین نو هغه وਹੀ ته ضرورت نشته دغه اصل وجدا ده چې هغه په انسان کې روح نه مانی هغه وی انسان کې روح نشتا انسان کې چې ګمندنو روح نشتا وای انسان صرف بدن دی او دا ساج چې نو دا د بدن نه جوړیږي یو آسمانی سیز چاغه ته روح ویل کیږي روح وته ویل کیږي نو دا په انسان کې نشتا دا یو مین مسله ده شاه ولی الله رحم الله تعالی حجت الله کې په روح باندې باس کړی دی چې په انسان کې د انسان علاوه یو بل سیز دی چې هغه روح وته ویل کیږي دا صاحب د زناورو کې نه هغه ته روح حیوانی وایي دا په انسان کې نه روح حیوانی بل یو روح ته چاغا روح الہی دے روح ربانی نقطۃ نورانیۃ فردانیۃ نقطۃ نورانیۃ فردانیۃ دا قران کریم کې وایي یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی دا روح من امر ربی دے دا دا عالم امر دے او الله رب العزت فرمائی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي چکلا برابر کم دا انسان او بیا پکی پوکوام خپل روح دا نفخت فیه من روحی دا روح دا باہر نه دے دا دا انسان دننه پیدایشو نه دے دا ساچ دے دا خدا پیپڑی جوڑی پمپینگ کیږي د نه بدن کې او دا خو چې کله دی کې کیمرا شي نو لکه اکسیجن په ذریعہ باندې هغه پوره کیږي مو هغه له حرکت ور کوي چې کله د انسان بدن عاجز شي چې پیپړی بالکل چې کمندنو دا روح دا سا جوړولې نشي دا چې کومه هوا دا جوړولې نشي نو انسان مړ شي او دا هغه روح ځای پاتې نشي پاتې نه په بار لاړ شي هغه د روح الهی د پاره ځای پاتې نشي د روح الهی سورلی چې دا هغه د روح حیوانی ده دا روح حیوانی ده په انسان کې دا روح الهی دا مستقل مخلوق دی بلکې صوفیاوی اصل انسان دا دی حقیقی انسان دا روح ته او دا د برن راغله دی دا بدن داغه د پاره مطیه ده او سورلی ده دوی وای منګه سټسکوپ چټسکوپ میټسکوپ دا منګه ډیرو قتل خوردبین دي چوردبین دي مردبین دي او پدې کې منګه څه پیدا نکو په انسان کې منګه روح پیدا نکو دا روح چې دی دا د دې دنیا نه دی چې د دې دنیا په آلات وسشي معلوم شي دا د عالم امر دی دا د عالم امر دی د موسی علیہ السلام په امسا کې چامار لیدو چې دې کې چې تپټو مار په کې چا لیدو او چې ارتاو وکړم سبا ته جوړ شو مار به ته جوړ شو او هغه ته سالم ماران ټینګېدل شو او د عالم امر مارو در دې دنیا مار نو کر دې دنیا مار وي هغه جادوګرو لبه چل ورته
هغه له به طریقه ورتلله دا د عالم امر زور جدا سیز دی دغه شان پر انسان کې د عالم امر سیز دی چې دا روح ته د انسان د پاره بدنی تعلیمو نو دا بدنی تعلیم انسان چې کمندنو په خمبيره کې غغل دی وعلم آدم الاسماء خو په انسان کې روح ته څه شي روح ته دا غي د پاره یو جدا تعلیم ته ضرورت ته هغه په وਹੀ سره دی آسمانی تعلیم ته ضرورت ته انزلناو کې دې ته اشاره ده چې دا روح د کم ځای نه راغله دی او تعلیم هم دا غځای نه راغله دی تعلیم هم دا غځای نه راغله دی د دې وجه نه رستو براشي قران ته بینه وي بینه دي ته وایي چې سړی د مخ کې نه پیژني نو مونږه دی روح دا زمونږ دا روح چې دی نو دا قران د مخ کې نه پیژني دي سره تعلق دی دا په دې روح باندې ناشنا نه دی چې ګینه دا ناشنا دی بلکې دا روح زمونږ دا روح قران مجید سره د پخوانه تعلق ته زور تعلق دی سره دې محله ودا دې یو چند راغلی دي قران هم د عالم امر نه دی او حینا الیک روحا من امرنا او روح یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی دا د عالم امر دی عالم خلق جدا دی عالم امر څه شی دی عالم امر جدا دی نو قران کریم د عالم امر نو د انسان عقل هغه کافی نه له قران اشاره کړی دا لولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا کذا الله فضل او رحمت نه وي قران او پیغمبر نه وي لتبعتم الشیطان الا قلیلا تاسو با شیطان په روان شي وي خلقنا یعنی لګو خلقو با خپل عقل کام بیا چې صاف روح والو هغه به الله پیجندلو نورام او انسانانو هغه الله نشه پیجندلې اقبال وای عقل به مایا سزاواری امامت نہیں عقل به مایا سزاواری امامت نہیں رهبر و ظن تخمی تو زبوه کار آیات عقل سره پنګ نشتا دې په دنیا د مشرت لایق نه دی عقل به مایا سزاواری امامت نہیں رهبر و ظن تخمی تو زبوه کار آیات چې رهبر او بشي کې دیشي شو نو ځوان تبا شو چې ستا لیډر سره کې دیشي داسي او تاسو نه کې دیشي دا ځوان تبا او برباد والا ځوان تبا او برباد والا یعنی کافی نه نه اقبال ذکر کړی وی وای اق بینندای سود امام در نگاه سود بهبود امام دا الله وای چې دا هر چا فائدہ و تخکاری عقل خودبین غافل از بهبود غیر سود خودبینن نبینت سود غیر فائدہ دبل نوینی دبل فائدہ نوینی غیر اغجنائی و آمر شاد زور اور برنا تواقع ارشاد چې پاکل بجوړو یا عقل دل اختیار ورکو اور برنا تواقع ارشاد او کمزوری به د زورورو خوراک شي کمزوری به د زورورو خوراک شي بیا به یو څو عقل حاکمی د یو څو کسانو عقل او د نورو په لیکي هغه اصل ځان د هغه خپل خواهشات پورا کوي عقل کافی نه دی عقل انساني لکه څنګه چې ظاهري سترګې صحیح ده کنه مبصرات ظاهری سترګې قوت باصره او دا بهر چې دي داسري مبصرات د دې لپاره
مینس کې فضا رڼا پکار ده کنه ده پکار ها دا سترګې رڼا ته سړي محتاج دي د دې د وجه نه چې کمونه د سيزونه وویني کارنا نوي بیا لیدل کول شي نشي کوله کول شي دغه شانتي د زړه سترګې چې دي عقل له د دې عقل لوم مخه ته بیټری ده پکار ده ټارچ پکار ده هغه ټارچ وਹੀ ده لکه څنګه چې د دې سترګو د لیدلو حدود شته نو د عقلم د لیدلو حدود شته هغه عمر سن شي لیدې اور ځای کې نه چلیږي عقل سره جذبات دي عقل سره چې کمندنو وهمونه دي دا ته نشي ویلې چې دا خبره خالص عقلی ده کله وهم په سړی شي غالب شي کله جذبات شي غالب شي او د ټولو خلقو عقلونه یو شان نو دا چا یو شي عقل راځي دا چا بل راځي نو عقل له انسان د دې لپاره کافی نه دی چې هغه داسې قانون ورکي چې انسان په دې دنیا کې هم نیک بخت شي او په آخرت کې هم شي دا نشي کولای انسان دا غي لپاره انسان تعلیم ته محتاج دی او هغه تعلیم دی هغه وحیدا هغه به انزال او تنزیلی نو په دې انزال او تنزیل کې دې ته اشاره ده چې عقل انساني کافی عقل انسان چې کمنو هغه کافی نه دی هغه لا پکار دی چې هغه یو بل تعلیم ته غوږ کیږي وای ته غوږ کیږي اقبال اوزای کی ذکر کړی دی چې کلا عقل سره وਹੀ نوي څنګه عقل سره وਹੀ نوي تو پھر عقل جذبات اور خواہشات کی لونڈی ہوگی بیا بدا عقل چې ده نه دا بده جذبات او د خواہشات وینځي بیا بدا عقل او دا علم ده به دلیلونه وای جذبات ولا ده به دلیلونه وای چاله خواہشات ولا ده به چې دا خواہش ټیکته شراب دی رواشي زکه چې دی کې دا فائدہ ده زنا دی رواشي زکه چې دی کې دا فائدہ ده ریخم دی رواشي زکه چې دی کې دا فائدہ ده پرده دی جایز شي ناروا شي زکه دی کې دا فائدہ ده دا عقل دا بیا د خواہشاتو څخه کوي غلامی کوي دا به د خواہشاتو وینځوي د خواہشاتو وینځوي دا بیا غلامی به کوي د خواہشاتو نو عقل انسانی چې کمندنو هغه کافی نه دی زمونږه ضرورت دی وਹੀ تا ځکه مونږه روح لچ کمندنو خامخا تعلیم پکارو د ضرورت وਹੀ دا مستقل یو لوی بحث دی یو لوی بحث دی لکه مونږه دا وایو چې بغیر د وਹੀ نه د انسان ژوند صحیح کېدل نشي لاندې ببل شانتي وایو بغیر د وਹੀ نه انسان کېدل نشي چې د وਹੀ نه څومره رشتہ کټ کېدله یو انګريز د برتانی زوړ وزیر اعظم چارلسو هغه دوه خبرې کړې وي یو خبره دا کړې و چې کله مونږ په ژوند کې وਹੀ پرې خو دا مذهب پرې خو دو نو مونږ انسان په سړاند شو مونږ خپل معاشره کې زناور وینو خو انسانان پکې نشته څه پکې نشته انسانان پکې نشته دوی می ویلې دي وای مونږه د انسانانو ژوند آبادو او مونږ ولا بنیاد کچا پرې خو دلې بنیاد کچا پرې خو دلې وای د انسان آبادی چې کیږي دا غیر لپاره به بنیاد سمول غواړي بنیاد به سمول غواړي نو هغه په خپل ځبه کې ویلي دي we back to basic وی بنیاد سمولو ته واپس کېدل پکار دي back to basic څه مطلب اعتقاد اول جوړول پکار دي نبی علیہ السلام ویلو الا وهي القلب شکل اعتقاد او ایمان برابر نوي نو د انسان آبادی غلطه ده دا تعمیر کېدل نشي افامن اسس بنیانه
على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف حار فانهار به في نار جهنم. دا دې غاړه ته اسلامی تعذیب دی افمن اسس بنیانه على تقوى من الله، او دې بل غاړه ته یورپی تعذیب دی امن اسس بنیانه على شفا جرف حار فانهار به في نار جهنم. یو غاړه ته اسلام نه بل غاړه ته یورپ ته، اسلام په بنیاد دی او یورپ به بنیاد دی، یورپ به بنیاد دی. زکه چې کمندنو هغه ویلو بیا دغه ته واپس کېدل غواړي، نو عقل چې دی نو هغه د انسان د پاره داسې نظام نشي ورکولای چې هم په دنیا کې کامیاب شي هم په آخرت کې کامیاب شي. د انسان وحی ته ضرورت دی. نو د انزلناه او د تنزیل کې دویم دې ته اشاره شو، دې ته اشاره شو. نو دا یو قران کریم د مخلوق تصنیف نه دی، د مخلوق تصنیف نه دی، دا نبی علیہ السلام نه دی جوړ کړي، دا بل چا نه دی جوړ کړي، دا د باران راغله دی، د باران راغله دی. دا نه چې دا غنی د نبی علیہ السلام یو قوت تخلیقی او چې یو سره چې کمنه وای ډیر فکرمن شي راغله یو سوچ ملاو شي او کله کله هغه یو غیبی आवाज اوري وې دغه وحی وا سر سید وې. دا غلطه خبره ده. قران کریم د برن راغله انزال او تنزيل، دا مخلوق نه دی. دارنګي انسان بغیر د وحی نه انسان کېدل نشي، بغیر د وحی نه انسان کېدل نشي، او بغیر د وحی نه د ژوند حیا د امن او عزت په داسې طریقه نشي جوړېدل چې آخرت کې کامیاب شي. آخرت کې هم شي کامیاب. وسره سوم دي آخرت. رب العالمین کی اشاره ده چې قران کریم د الله د طرف نه تربیتی پروګرام نه. دا قران ډیر ځای ویلي دي تنزيل من رب العالمین، حق کوم وی وانه لتنزيل رب العالمین. سورۃ واقعہ کوم وی چې دا د رب العالمین د طرف نه ده. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم بلغ ما انزل الیک من ربک. دا رب ته کروړي اشاره دې خبره ته چې دا د رب د الله رب العزت اصلاحي او انتظامی پروګرام نه. اول عالمین فاتحه کې به ان شاء الله راشي چې دا اقوام مراد دي، یعنی ټول انسانیت په دې تربیت کیږي، سالم او انسانانو تربیت او په دې قران کریم کیږي. په دې قران کریم بکیږي. نو دا د رب العالمین د طرف نه د تربیت انتظام او اصلاح لپاره راغله ده، یعنی یو اصلاحي او تربیتی پروګرام دی، دستور حیات ته د ژوند تربیت ته بکی. دریم نازل به روح الامین، دا واسطه د تنزيل د لوح محفوظ نه د الله نه چار اورو زمکه تا داغه د پاره واسطه روح الامین. قران کریم روح ته جبرئیل امین ته روح الامین ویلی دي، او د روح د اصلاح لپاره راغله روحانیت لا او روح پیجنی روح الامین راوړل دي، یعنی دا ذریعہ د حیات د انسان دا. که قران نوی نو انسانیت به مړوي، حیوان به ژوندې وي. انسانیت به مړوي او حیوان به کمندونو ژوندې وي، زناور به ژوندې وي او انسان بني. انسانیت په بکت رواني او حیوانیت په ترقی کوي.
فمثله كمثل الكلب چې قران پاتې شو نو فمثله كمثل الكلب مثال داس شو لکه د سپي انسانیت لاړو کانهم حمر مستنفرا اولئک کالانعام انسانیت به بیا مړوي واسطه تنزيل جبريل امین دی د جبريل امین صفات قران کریم ذکر کړی دي شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى دارنګي ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین دا ذکر کړی دي اوصاف د جبريل مين اوصاف قران ذکر کړی دي نازل بالروح الامین على قلبك دا منزل علیه پچا باندې نازل شوی دی دا